السلام علیکم دوستو. دارچینی نه هغه خویندې د جګر چربي د وینې غوړ لري، تریګلیسایډ لري، پریشانې داسې ټوټکه کورنۍ تخیم چې په خپله جوړه کړي دعا به راته کوي. بل هغه کسان چې غواړي هډوکي ته طاقت ورسي یا د چا چې خېټې غټي و د وزن د کمېدا لپاره یو داسې ټوټکر تخیم لکه دا جوشانده یو ګلاس اوبو کې جوړیږي. هر سهار او ماښام چې کوي څومره غواړئ تاسو وزن کمولی شئ که د الله رضا وه. خو شرط داسې پوره وي وګورو طریقار باندې ځان پوهوي. که اول هغه کسان چې جګر چربي د وینې غوړ یعنې کې کولېسټرول تریګلیسایډ لپاره دارچیني نه سره کم تاسو علاج کولی شئ. دې نه علاوه هغه کسان چې هډوکي ضعیف وي یا خېټه ګیس لري، قبضیت غوندې داسې قبضیت چې په یو مرض دوا باندې نه ښه او قبضیت باندې اختی پریشان وي. عموما زیات ورونه چې د قبضیت نه شکایت دي. قبضیت د ټولو مرضو یعنې کې مور ده. د قبضیت د رفع کولو لپاره خپل کور کې تاسو داسې کاوه یا جوشانده جوړولی شئ، انشاءالله سے دعا به راته کوئ. دارچینی هر دکان کې تاسو ته ملاویږي. دا دارچینی لرګي په شان د ګرمه مساله کې استعمالیږي. دا د یو ټیم زه تاسو ته خوراک ښیم چې تاسو دا یو ټیم جوشانده جوړولی شئ. که دا دې چی سره چیکلو سره یوریا اسید، کولېسټرول، موټاپا، شکر والا دا ټول استعمالوي. او قبضیت خاص طور د کولمو خشکي لري او قبضیت لري، انشاءالله یو ګلاس اولین سره به تاسو قبضیت رفعوي. اول به دارچینی واخلئ. دا کتلی شئ د یو نفر یو ټیم درته ښیمه خوراک، زیاتر بیا نه پوهېږي. دارچینی دا کتلی شئ لرګي په شانتي ارزانه بیه باندې ملاوېږي. دا کتلی شئ دارچینی به تاسو تقریبا یو ټیم لپاره 15 ګرامه داسې چټو کې واچوئ. 15 ګرامه وزن باندې که 15 ګرامه نه دغسې 3 پوستکی به راواخلئ، بس چټو کې به واچئ. دارچینی تاسو هډوکو ته طاقت ورکوي، کولېسټرول ختموي. دې نه علاوه د تاسو چې د سستي کاهلي ختموي او په موټاپا کې هم دا تاسو ته اهم کردار کوي. بل دې کې څه دا زنجبیل، خشک ادرک، دا کتلی شي ادرک هم تاسو د وینې سرکولیشن ډېر ملګري مردانه کمزورتیا لپاره وایي چې ما ضعیفي ده او ضعیفي ده. بالخصوص کوم بهر کې دا زنجبیل د بلډ سرکولیشن یعنی کې تیزی بعض اوقات د نارینهو چې کوم ټیسټیکل مثلا دا کې د بلډ سرکولیشن سلوي نو هلته ضعیفي راځي. دا تاسو وینه یعنی کې تیزی که د الله راځي چې کوم غلاظت وي هغه وباسي. ادرک یعنی کې زنجبیل خشک دا به 15 ګرامه واخلئ. دارچینی 15 ګرامه او ادرک دا 15 ګرامه. دا یعنی کې سنای مکی ده. سنا مکی پاڼې دي. دا هر چیرته ملاویدلی شي. بل هغه کسان چې هر وخت پرنجیږي، تاسو د زکام وړی او زمی دی هغوی مثال پزه روانې دي هغه لپاره سنا مکی به دې کې صرف او صرف واخلئ 1 ګرام، یعنی کې 1 ګرام سنا مکی به دې کې واچوئ. دا هم چې واچو چټو کې دننه صحیح شو. دا به راواخلئ معمولي معمولي به ټکوئ، زیات نه، داسې داسې به وټکوئ چې خالي مات را مات شي. بس پوره طریقه تاسو باید په خپل کور کې دا جوړ. او بل هغه خویندې ورونه چې په کټ پراته دي، وزن حد نه زیات شوی، همدا جوشانده چیکلو سره د هغوی وزن هم په کمېدا کېږي. خو دې سره پرهیز چې دا د وزن د کمېدا لپاره خوږو شیزونه مطلق خود له بندوي، لکه د بیکرۍ بسکټ، هغې نه بعد ځلوبۍ او مټھائی دا به نه خورئ. کیلا، ملک شیک او وریځه دا شیزونه چې بند کړئ. تاسو بس دې قهوې چیکلو سره وزن کمیږي او د خېټې سره لږ ایکسرسایز سټرچ کوئ. دا به داسې معمولي معمولي وټکوئ. اوس دا تیاره وټکېدله مثال صحیح شو. داسې به تاسو 2 ګلاس اوبه راواخلئ. ما 1 ګلاس تاسو د پویولو لپاره ایښي، داسې به دې کې ورواچ د اوبو کې 1 ګلاس اوبه هم دا میکس کړه. 2 ګلاس تاسو به اوبه داسې راخلئ. دا د کونډي اچي پیاله ده. بل هغه کسان چې پریشان قبضیت نه دا تاسو استعمال کې دعا به راته کوي. بل هغه چې یخو علاقو کې څوک پراته دي هغه هم دا چیکلی شي. د ګرمي په علاقه کې څوک اوسېږي هغه هم دا چیکلی شي. دا به 2 ګلاس اوبو کې داسې واچوئ او 2 ګلاسه به یو دیګي کې راواخلئ. په اور به یې کېږدئ. یو 15 یا 6 یا 10 منټه به دا بویل کوي، جوش به یې کوي. چې جوش هم که همداسې بیا په ټوټه باندې چان کوي. صرف 1 ګلاس دومره دا به راواخلئ. که څوک شکر مثال وزن کمول غواړي هغه پکې خوږه باید وانه چوئ. او که څوک د قبضیت لپاره چکي لږ ګوړه هم پکې ورچولی شي. که وام نه چلو مشکل نشته. 1 پیاله به ګرمه کوئ، سهار به وچکئ. دا به دا مواد به د چاڼکوئ په ټوټه ایسته کوئ به او 1 پیاله به ګرمه کوئ، ماښام به وچکئ. که د الله رضا وایي تاسو کولېسټرول رګ رګ نه دا وباسي، جګر چربي هم ختموي، فیټي لیور چې د چا مثال جګر په غټېدی هغه ته هم دا کار کوي. د الله رضا موټاپا ختموي او چربي چې د چا په خېټه کې ډېرې هغه هم دا پګلاوي. دې نه بعد هغه کسان چې قبض شدید قبض او په یوه دوا باندې نه ښه کېږي، دې سره قبضیت اول پیاله چیکلو سره یې د الله په فضل قبضیت ختمیږي. نو دوستان د ما هر یوه ټوټکه د الله رضا لپاره او دا د وزن کمېدا لپاره 3 نه تر 4-5 میاشتو پورې هم چې کای شي ضرر نه لري. او وزن کمېدا لپاره دومره وخت پورې د قبضیت لپاره 15 نه 20 ورځې
یا یوه میاشت پورې استعمالولی شئ. دې نه علاوه د هډوکو تقویت لپاره، بلډ سرکولیشن لپاره او د جګر غوړ یا د چربي لپاره، د جګر غوړ د چربي لپاره به تاسو د یوه میاشت استعمال کوئ. ټیسټ به وکړئ که تاسو جګر چربي د وینې غوړ ختم سوي 15 ورځې به یې نور چکئ، انا پاس به یې بند کړئ که د الله رضا وي. او که نه ختم شي 2 میاشتو پورې دا اوبه یعنې که چای چې کله دا داسې چای جو شانداره چې وچکه دعا به راته کوئ که د الله رضا وي. دوستانو د موږ هره ویډیو داسې چې تاسو په خپل کور کې جوړولی شئ، ضرر نه لري، انشاءالله دعا به راته کوئ. چکرې ورور خوشحاله اوسئ. ورور د ما شخصي نمبر په همدې صفحه کې موجود ده. اصل کې موږ ځکه نشو ورکولی چې بعض اوقات فیسبوک له خوا ستونزه تاسو په همدې صفحه کې وګورئ، پاسه چې هغه عکس لګېدلی عکس کې هم شته او لاندې په اباوټ کې چې لاړ شئ هلته هم د موږ ټلیفون نمبر شته که د الله رضا وي. بل ډېر ملګري پوښتنه کوي زه جلال آباد سیاسنګ ورته وایي دا رنګ روډ سیاسنګ د شیخ مصري ښارګوټي په لاره یم. نو دوستانو دا خپله جوړه کوئ، استعمال یې کوئ، دعا به راته کوئ که د الله رضا. وعلیکم سلام رحیم ورور، الله دې ښه لره. تیږې لپاره ما ښودلی ده ورور ښه ویډیو کې پوره معلومات ده. او چې څوک اوس د تریخې تیږه لري هغه هم دا استعمالولی چې په دې هغه هم یخ او خشکي لري، دا جسم نه یخ او خشکي ختموي که د الله رضا وي، تري پیدا کوي، اوبه په جسم کې پیدا کوي. نو دوستانو ما پوره طریقه درته وښوده، دا په خپل کور کې جوړه کوئ، استعمال یې کوئ، دعا به راته کوي که د الله رضا وي. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.